BS پښتو کورس ادبي اصطلاحات. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو او طالب علمانو السلام علیکم. زه عطاالله شاه د ننني لیکچر سره حاضر یم. د BS پښتو دا کورس دی ادبي اصطلاحات او په دې کې زموږ د ننني لیکچر عنوان دی روح اثر، نور بحث او شعري مثالونه. د دې مخکې د ادبي اصطلاحاتو سلسله کې تاسو د تجویدیت، د افاقیت، د علامتیت اصطلاحات لوستي دي او نور اصطلاحات هم تاسو لوستي دي. بیا د هغې نه وروستو چې کوم تېر لیکچر و په هغې کې موږ د روح اثر بنیادي تعریفونه لوستي دي او دا کتلي دي چې روح اثر څه ته وایي. نن به په روح اثر باندې موږ لږ نور بحث کوو او د هغې نه علاوه به د پښتو شاعرانو یو څو مثالونه موږ د روح اثر اخلو چې موږ پوهېږو چې روح اثر څه ته وایي او د چې کله د یو شاعر په باره کې موږ دا وایو چې د هغه شاعر کې روح اثر دی نو د هغې څه مطلب. نو دلته تاسو د روح اثر په هکله چې د دې نه مخکې لیکچر کې بحث اورېدلی دی نو د هغې خلاصه دا ده چې د هرې زمانې خپل مخصوص حالات وي او په هرې زمانې کې داسې حالات مخې ته راځي او داسې واقعات مخې ته راځي چې د هغې حالاتو او د واقعاتو په وجه د هغې دور یو اجتماعي مزاج تشکیل کړي او هغه اجتماعي مزاج چې کوم دی، هغه اجتماعي سوچ چې کوم دی، هغه موږ ته د هغې دور په ادب کې که هغه شعري ادبي که هغه نثري ادبي نو په هغې کې موږ ته ښکاري او دغې ته روح اثر ویلی شي. یعنې د هر دور شاعران چې کوم دي یا ادیبان چې کوم دي د هغو مزاج د یو بل نه مختلف وي، طبیعتونه د یو بل نه مختلف وي، خو بیا هم د یو دور د شاعرانو او ادیبانو په تخلیقاتو کې موږ ته څه خبرې مشترکه ښکاري، یو شان ښکاري. د هغې وجه دا چې هغه شاعران ادیبان د یوې زمانې وي نو چې د یوې زمانې شاعران ادیبان موږ ګورو د هغو انفرادي عادتونه او طبیعتونه او مزاجونه په یو بل نه مختلف وي، خو بیا به هم یو څو خبرې داسې وي چې هغه به په هغې کې به یکسانیت ښکاري موږ ته د هغو په هغه تخلیقاتو کې. نو د دې دا مطلب شو چې د هرې زمانې یو خاص روح وي او هغه روح د هغه زمانې د ادیبانو په تخلیقاتو کې موږ ته ښکاري او دغې ته روح اثر وایي. نو په پښتو کې موږ روح اثر ګورو نو که زاړه شاعران دي د هغو په شاعرۍ کې موږ ته د هغې زمانې چې کوم اجتماعي سوچونه دي او اجتماعي فکر دی هغه ښکاري. که موږ د نوي دور شاعران ګورو نو د نوي دور په شاعرانو کې موږ ته د هغو د دې زموږ چې کوم موجوده دور دی د دې موجوده دور مسایل عکاسي چې کومه ده نو هغه موږ ته میلاویږي. نو دلته خبره دا ده چې فرض کړه موږ د رحمان بابا کلام ګورو نو رحمان بابا یو صوفي شاعر و ولې د رحمان بابا په کلام کې هم د هغه دور عکاسي موجوده ده. موږ د خوشحال خان خټک شاعري ګورو د خوشحال خان خټک په شاعرۍ کې هم موږ ته د هغه د زمانې چې کوم حالات دي د هغې عکس ښکاري، د هغې تصویرونه موږ ته ښکاري او د هغه د زمانې حالات د زمانې چې کوم روح دی نو هغه موږ ته ښکاري. نو د هرې زمانې شاعر د هر دور شاعر د خپل دور ترجمان وي او عکاس وي او دا چې کوم دی نو دې ته دپاره د روح اثر اصطلاح استعمالېږي. اوس به موږ یو نظر د پښتو په یو څو شعرونو دا موږ څه انتخاب کړی دی، صرف یو څو شعرونه موږ لیکلي دي او دپاره د دې چې د دې لیکل مقصد صرف طالب علمانو ته روح اثر پوهه کول دي چې هغوی پوه شي چې روح اثر څه ته وایي. نو دلته د لومړی شعر د سیف الرحمن سلیم تاسو ته مخامخ دی. تاسو په دې شعر باندې غور وکړئ. په دې کې شاعر وایي چې اندېښنې صدمې غمونه هر څه ډېر دي، اندېښنې صدمې غمونه هر څه ډېر دي، په خپل کور کې د خدای فضل دی پوره. مطلب دا دی چې شاعر دلته د دې دور چې کوم اندېښنې دي، صدمې دي، غمونه دي، پریشانۍ دي، د دې یو عکاسي کړې ده نو دا هم روح اثر دی. د سیف الرحمن سلیم یو بل شعر وګورئ، اوس خو قافله هم د رهبر سره رهدنه دا معاشره جوړوي د سیل مې بېدمي. په دې شعر کې سیف الرحمن سلیم د دې دور د حالاتو عکاسي کړې ده چې زموږ رهبران چې کوم دي نو هغه رهدن دي، هغو په صحیح معنو کې د رهبرۍ فریضې چې کومه ده هغه نه ادا کوي او بېدمي او زموږ ټوله معاشره چې کومه ده بلکې قافله او رهبر دواړه مهم دي
دا پیژندنې دي. او سیدنا مسلم په بل شی کې دا وایي چې د بړو وړو خدایانو دې بنده کړم لویه خدایه زه به چا چاته سجده کړم. نو دلته چې کوم ظلم دی او جبر دی او بد خلک چې کوم دي په ځمکې باندې خدایان جوړ شوي دي او په خلکو باندې ظلمونه کوي، نو دا هر څه چې کوم دي دا زموږ د معاشرې حالت یا زموږ د دور چې کوم حالات دي نو د هغې عکاسي ده او دغه روحي اثر دی. دلته دا شی تاسو وګورئ، د عباسي یوسفي شعر دی چې ګوره نړیوالو دا زما ولس څومره خوارودار دی خو بس پخمې دی، او موږ د عباسین د غاړې تږي یو څه عجب ناکار دی خو بس پخمې دی. دا د عباسي یوسفي یو مشهور غزل دی چې ګرد دی، د هغې مطلب دا ده چې ګرد دی که غبار دی خو بس پخمې دی، دا چې ستا د لار دی خو بس پخمې دی. نو د دې غزل دا دوه شعرونه دي، په دې کې هم د دې زمانې لمونځ چې کوم دی دا موږ ته ښکاري. بل دا د اندیش شمس القمر یو شعر دی، د بېوسۍ د ونې لاندې ناست یم د مهذب دور ځنګل کې اوسم. دلته ځنګل یو علامت دی، نو په دې کې علامتیت هم دی او په دې کې روحي اثر هم دی. د بېوسۍ د ونې لاندې ناست یم د مهذب دور ځنګل کې اوسم. او اندیش شمس القمر یو بل شعر کې دا وایي چې هره کوڅه کې د انسان د سر د لوبه ګرمه، هره کوڅه کې د انسان د سر د لوبه ګرمه، هره جولۍ ته د ټوپک د مړزکو نه ډکه. نو دا هم روحي اثر ټوپک زموږ په دې دور کې دهشتګردي ده، زموږ په دور کې قتل و غارتګري ده، د ټوپک استعمال دی، د وسلو استعمال دی او دا هر څه کوم دي. نو د دې دلته په دې شعر کې په دوو بسترو کې د زمانې چې کوم حالات دي د هغې عکاسي شوه. بیا اکرام الله ګران په دې شعر کې دا وایي چې هغوی د غم تباهي څه پېژني، د چا چې خپل کورونه ړنګ پراته دي. نو زموږ کورونه هم ړنګ دي او په پښتونخوا کې چې کوم قتل و غارتګري وشوه او کوم دور تېر شو او کوم حالات چې په خلکو باندې تېر دي، نو د دې یو عکاسي درته موږ ته ښکاري. دا شعر تاسو وګورئ چې د حمید شریف شعر دی، د دې چمن د هر موسم د روایت له مخه د ناکردو ګناهونو ګناهګار قدر. نو په دې شعرونو تاسو غور وکړئ، په دې کې موږ ته د دې دور حالات، د دې دور د عصري حالات چې کوم دي او د دې عصر یو روح چې کوم دی نو دا موږ ته ښکاري. تاسو د غني خان شاعر مطالعه وکړئ، تاسو د دې دور د نورو شاعرانو مطالعه وکړئ، نو په هر یو شاعر په شاعرۍ کې به تاسو داسې مثالونه میلاو شي چې کومو کې د دې دور د مسایلو عکاسي شوې ده. نو دې سره دا لیکچر پای ته رسي او په بل لیکچر کې به موږ په یو بل اصطلاح خبره کوو. د الله په امان.